همدغه رنګې د عرفې د ورځې فضیلت. یو حدیث کې دی چې کله د عرفې ورځ راشي نو الله رب العالمین لومبني اسمان ته راکوزیږي او فرښتو ته د فخر فتور باندې فرمایي چې زما بندګانو ته وګورئ چې زما خوا ته په داسې حالات کې راغلي دي چې ویښته یې ببر ګډ وډ دي، د سفر په وجه په بدن او کپړو گرد او غبار فروت دي. د لبیک اللهم لبیک شور دی د لر لر زینو نراغلی دي. زه تاسو ګواه جوړوم چې ما د دوی ګناهونه معاف کړل. فرشتي عرض کوي چې یا الله پلانې سړی خو ګناهونو طرف ته منسوب دی. الله رب العالمین فرمایي ما د دې ټولو مغفرت وکړو، ځکه نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې د دې ورځې نه زیاته بله یوه ورځ هم نشته چې د جهنم د اور نه ازادي خلک مومي. په یو بل حدیث کې دی چې الله رب العالمین فرمایي زما بندگان د ببرو ویښتو والا مال راغلی دي او دی زما د رحمت امیدوار دي. نو الله رب العالمین دوی ته خطاب فرمایي که چرته ستاسو ګناهونه د ریت د ذرو برابر وي، د اسمان د باران د څاڅکو برابر وي، د ټولې دنیا د اونو د پاڼو برابر وي، بیا هم بهنه کوم او خپلو کورونو ته لاړ شئ. انسان باندې د الله رب العالمین د طرف نه حج فرض دی. کله چې انسان یو حج ادا کړي نو دې انسان فرضیه حکم ادا کړو. کله چې دوه حج وکړل نو دې انسان الله رب العالمین ته قرض ورکړلو، او کله چې درې حجونه وکړل نو د دې انسان د وجود سرمن او ویښته دا به په اور به په دې باندې حرام شي او د دې انسان دا وجود او ویښته به هیڅ چرې اور ونه سوځي. فشفا د قاضي عیاض کی یو قصه لیکلې ده چې یو جماعت سعدون حولانی رحمه الله ته رالو او هغې ته یو قصه بیان کړه چې د قطامې قبیلې خلقو یو سړی مړ کړو او هغه په اور کې واچولو چې دی په اور کې وسوځولی شي. ټوله شپه په اور کې فروتو تر د سحره پورې د هغه انسان په وجود باندې د اور یو دا خم رانلو چې کله سحر شو هم هغه شان سپین فروتو څنګه چې د شپې نه غورځولو. سعدون رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې شاید دغه انسان دا شهید وي یا دې انسان درې حجونه کړي وي، ځکه چې دا حدیث ما ته را رسېدلی دی چې کوم سړی یو حج وکړي هغه خپل فرضیه حکم ادا کړلو. چا چې دوه حجونه وکړل د انسان الله رب العالمین ته قرض ورکړو، او چا چې درې حجونه وکړل نو الله رب العالمین د هغه په سرمن او د هغه په ویښتو باندې اور حرام کړی دی. خو د دې نه مراد به هغه حاجي وي چې کوم انسان درې حجه کړي وي او شرط ورله دا وي چې صرف د الله رب العالمین رضا مقصود وي او په اخلاص سره کړي وي. بل د عرفې پر ورځ باندې د شیطان ذلت او رسوایی
یو صاحب د کشف قصه امام غزالی رحمه الله په خپل کتاب کې لیکلی ده چې د عرفې پر ورځ باندې هغه وایي چې ما شیطان ولیدو چې ډېر زیات کمزور و، مخ یې تک زیړو او سترګې د اوښکو نه ډکې وې او ملی کږه وه، ملی نیغولې نه شوه. دغه بزرګ فرمایي ما ترېنه تپوس وکړو چې ته ولې ژاړې؟ هغه وویل ما داسې ژړوي حاجیان خلق بې سره دنیاوي غرض نه او د تجارت نه د الله رب العالمین دربار کې حاضر شوي دي. ما ته غم او یره ده چې هغه پاک ذات به دا خلق نامراده نه پرېږدي، نو په دې غم کې فروت یم او دا غم مې جړوي. هغه وی ما ورته وفرمایل وی ما ترېنه تپوس وکړو چې ته دومره کمزوری شوې ولې؟ هغه وویل چې کله د حج ورځې راشي او د حج په دې ورځو کې د لبیک اللهم لبیک اوازونه لګي او دې دپاره دا چکرې لګولی شي، نو ما دغه غم جړوي چې د الله رب العالمین په دربار کې حاجیان حاضر دي او د لبیک اللهم لبیک اوازونه لګي، نو د الله رب العالمین دربار ته راغلی دي او دا پاک ذات د نامراده نه پرېږدي، د دې انسانانو مغفرت او بخښنه کوي. نو ما دغه خبره جړی. الله رب العالمین چې چاته وس طاقت د حج ورکړی وي، نو هغه انسان دپاره حج فرض دی چې یو حج وکړي، که د دویم وس یې کېږي دویم حج وکړي، د دریم حج وس یې کېږي درې حجه وکړي، نو د هغه انسان دپاره به دا فضیلت حاصل شي